سلامونه ملګرو د انډیا میډیا د ډیوډ وارنر حواله سره دا خبرونه جاری کړي چې ډیوډ وارنر به پی ایس ایل کې شرکت نه کوي بلکې د آی پی ایل کمنټري پینل ته به ډیوډ وارنر راځي. تاسو معلومه را چې ډیوډ وارنر د پی ایس ایل لپاره ساين اپ کړي او لاهور کلندر ټیم کراچي کینګ ټیم ډیر لوبډلې غواړي چې لاهور کلندر دغه ډیوډ وارنر واخلي. نو د ډیوډ وارنر چې انډیا میډیا لپاره لګیدل دا چې ډیوډ وارنر د پاکستان کرکټ فینز هم خوښي او دغه فرانچایزز هم کوشش کوي چې ډیوډ وارنر په خپل سکواډ کې واخلي. نو هغه نه پس د انډیا میډیا دا خبر جاری کړی دی چې ډیوډ وارنر ته د آی پی ایل له طرفه د کمنټري آفر شوی دی او ډیوډ وارنر به انډیا ته د آی پی ایل کمنټري د پار راځي او په پی ایس ایل کې به شرکت نه کوي ځکه دا چې کوم روان پی ایس ایل او آی پی ایل دی دا به یو ځای وي. مطلب دا پی ایس ایل او آی پی ایل میچونه به یو ځای کیږي. نو الته به انډیا کې آی پی ایل روان او دلته پاکستان کې پی ایس ایل روان وي. نو په دې وجه باندې به کلاړي چې کوم دی یا آی پی ایل کې شرکت کوي یا پی ایس ایل کې شرکت کوي. مطلب دواړو لیګونو کې یو کلاړي گیم نشي کوله. نو دا رنګ ډیوډ وارنر حواله سره هم د انډیا میډیا دا خبرونه جاری کوي چې ډیوډ وارنر به کمنټري ترازی د آی پی ایل او په پی ایس ایل کې به شرکت نه کوي ځکه د پی ایس ایل نه زیاتې پیسې باغله په کمنټري کې په آی پی ایل کې ملاوي کې خو دې کې هیڅ قسم حقیقت صداقت نشته ځکه ډیوډ وارنر خپل د پی ایس ایل لپاره ساين اپ کړی دی خپل ځان رجسٹر کړی دی هغه لا پته و چې اویلیبل یم نو ځکه ځان رجسٹر کړی دی په پی ایس ایل کې به شرکت کوي او یو ټیم واخلي.